علیکم ورحمت الله. مفتي بخیر علی خیچ علی نیکی هیل احترامات احترامات وړاندې کوم تاسو ټول سنې ویل غوښتي تاسو قانون آباد تاسو شو بیګا ماته ریکوست را لګلې زما په خیال خو زه وختي ما آرام کولو نو بس اوس دلته خو دې وخت اکثر موږ آرام کوو بیا سهار وختي پاسېږو ما چې یو داسې یو وخت وټاکو او داسې یو مجلس وکړو او د الله په وجود باندې یا داسې تاسو بله کومه داسې نظریه لرئ نو هغه وخت له زه به هم ځان نظر کوم تاسو خپل مجلس کوئ تاسو خپل لا کوم نن چې تاسو کوم د درس مفتي صاحب ډېره ښه خبره ده موږ ګوره هر وخت لایف کې چې کله راځي راشي زه به درال موږ بل څوک نه وروته ته تاسو سره خبرې وکړو دا تا چې کوم خبره ده د الله په وجود باندې یو لم مثال راته تم الله وجود لري الحمدلله د الله وجود ثابت دی اصل کې خبره ده د خبره د الله د وجود نه د خبره زما استاد د وجود ده چې ته د کم ځای نه راغلی زه د کم ځای نه راغلی زه خو خپل وجود باره کې خپل دلایل لرم چې زه د آدم بچی یم ته چې د ارتقا د وجې پیدا شوی نو ته خپل وجود باندې دلیل لرې کیسې نه دي زه نظریه د ارتقا نه لرم زه نظریه د تخلیق لرم ته نظریه د دغه لرې د ارتقا لري نو دا پیلنی انسان د ارتقا نه څنګه پیدا شوی دا خو د ساينس نه خلاف دی د دې لږ وضاحت تاسو وکړئ چې موږ یې واورو یو سوال مې کړی کمال صاحب یو سوال مې وکړ چې انسان یو سوال مې صرف وکړ کمال د ملګری سره او بخا مفتي صاحب غوړې خوستره مشي الله دې خوشاله کله جوړي کمال دې قرار باندې دوه خبرې وکړي ته مفتي صاحب خپل نوبت کې خبرې کوه کمال ته خپل نوبت کې خبرې کوه مفتي صاحب تاسو څه وایي مهرباني وکړئ سوال دی د اول انسان د دې پیدایش په باره کې د لږ د ارتقا دا نظریه موږ له پیش کې دا خو د ساينس نه خلاف دا ارتقا شوی د دې لږ تاسو ته وضاحت وکړئ لکه کومه ګوره په خپل خبره کې جواب مو کو پښتنه نه وکړه چې د ساينس نه خلاف شوی د ساينس نه داسې خلاف دی چې د ساينس دا نظریه ده چې د سړي او د ښځې د ملاپ نه وروسته انسان پیدا کیږي دا پیل انسان دا څنګه پیدا شوی دی د دې لږ وضاحت تاسو وکړئ صحیح شو زه پوه شم تاسو خبره زه به تاسو دا وکم دغه چې کوم د ادم ایوولوشن باندې ته دغه موږ ته نه پوه شم چې فکر څه نه راکنه ته تاسو سره د خبرو سوالونو جوابونه نشته کمال وروره ته د سیو کا 2 منټه ماته وخره کا 2 منټه خیر دی راکې 3 منټه راکې دا د مرګري خبره ډیره خو کړه چې دیو بل په دا خبرونو نو سره 3 منټه 15 غره 15 منټه تاسو درکو غره 15 منټه درکو ته د خپل نظریه لګ بیان کړو چې خپل بیان مشکل نشته شاباش الله پاک دغه درکې اصل کې زبردست تاسو سره اختلاف د سشي د تاسو سره د انسازي کول غواړم الحمدلله دا اوس زما 15 منټه شروع شو دا اوس تقریبا 10 چی دي ان شاء الله تعالی زما خیر دی 10 کې یو منټ مخکې به زه ختم کوم شاباش الله تاسو خوشاله کړي الله تاسو جزای خیر درکړي ډېر مننه چې مال مخره کو اصل خبردار چې زبنګ تاسو سره په داسې یو څو داسې موضوعات دي چې هغه داسې اهم دي چې په هغې ټاپک باندې گفتگو وشي که تاسو په دې کې په هره موضوع ما سره ټاپک باندې گفتگو کوئ زه تیار یم الحمدلله 40 غنټې یو موضوع دا ده چې په تعین د اله به بحث کوو تاسو مادي ته خدای وایي موږ رب ته خدای وایي چې چا دا کائنات پیدا کړی تاسو وایي چې د مادي خود به خود دا هر څه پیدا کړي دي د مادي په وجه باندې دا هر څه کېږي چینجینګ کېږي قوانینو د فطرت د کائنات منځ ته راوستی دی اوس دا خود به خود اټومیټیکلی چلیږي یو زموږ تاسو سره دا د نظریه ده چې موږ وایو چې تعین د اله به تاسو هم اله منئ تاسو د بیگ بینګ د نظریې قایل سئ تاسو وایو چې بیگ بینګ خود به خود وشو موږ په دې بیگ بینګ باندې تاسو باندې څو سوالات کوو د دې جوابات بیا موږ له راکوئ یو سوال تاسو باندې دا دی چې دا بیگ بینګ کېدلو هغه وخت موجود و او که نه و ځکه یو سیس چې کېږي یو منټ زما خبرې به نه کوئ زما په وار کې اوس خبرې مه کوئ زه به بیا چپ کېږم چپ شه زه سوال کوم زه عمومي سوال لرم
زه تا نه سوال نه کوم، زه د ملحدان نه سوال کوم چې څوک ملحدین، زه خو تا نه سوال نه کوم، زه د ملحدین نه سوال کوم. کومه کنه خبره ما ته 15 منټه وخت راکو، تاسو ما ته 15 منټه وخت راکو، خو ما ته لږ وخت کېدی کنه. قاری صاحب زه تا ته بیا 15 منټه قاری صاحب زه تا ته بیا 15 دقیقې در سره لګوم، یو خبره وره خیر بیا در سره لګوم، یو خبره وره. ګوره زړګیا که ته بحث کې ما ته یاره غلمانه غلی شه. ګوره که ته بحث کې قاری صاحب زما ستا پوښتنه وکړه، ما ته زه تاسو دغه ستا پوښتنه جوابوم، خو ته ما ته دغه خپل وایه چې دغه ته په یو ورغوشن یا د مالورو یو انسان کمال ورور ایو شیر بس ته ډالې کما، ایو شیر بس ته ډالې کما، وې یو شیر زتا ته ډالې کوم ورخطا کېږي بنه، وې د شکل نه د هر شي د کېبت اندازه لګي، گفتار نه د سړي د شخصیت اندازه لګي. څنګه وایي چې موږ د سره مناظره کوو زه لا پستر ګچانه دی خبرې کوم په خپل د قدرت اندازه لګي. کمال ورور زه تا په فکر باندې اعتراضات لرم چې اوس د نظر سوالونه کوم نو ته اوس تخت ته اوس وې چې مفتي صاحب پر زموږ اواز تاسو لرئ دغه مایک اپشن باندې کلیک وکړئ، مایک باندې شاید خبرې وشم کوي، تاسو زما مایک باندې ابو اسامه تاسو زما مایک انوایټ ورته لګیږي د مایک خلاص شي زه ورته مفتي صاحب ته انوایټ ولګوي مایک خلاص کړه. ګوره تاسو ما لاول 15 منټه وخت راکو، ما په تاسو باندې اعتراضات وکړو، اوس تاسو تختې زه خپل مدعا نه ولې ته د بیگ بینګ د نظریې قایل نه تا نه تاسو کوم کمال ورو بالکل چې کم یو را سره غږیږي زر بالکل سرته کمال خو سپر ته شوستره میدان ته چې کم خبره کوي اصول به خبره کوي، په خپل وخت کې به زه خبرې کوم، په خپل وخت کې کم را سره غږیږي دا ګز دا میدان بالکل سره لګي چې بیگ بینګ تاسو د بیگ بینګ نظریه باندې کنه باندې ګوره قاری صاحب خبره ورکړه الله پاک دې تا خوشاله کی. زه تا دغه د پاره نه مراوسته چې زه استاد جمعې امام ما برمل صاحب سره چې خبرې کوم، ما ته وی ګوره هغه سره زه اکثر په مسنجر کې لګوم، ما ته وی ګوره ته ما خپل مقتدی مګاڼه دلته زه راغلم مناظرې ته، زه ستا په عقیده باندې رد د پاره راغلم، ته به تکړه شي زما په عقیده برد کې او زه به تکړه کېږم ستا په عقیده مناظره لاندې کوم شلک فکر وکړي یخ وبوس کا بیا راخېږه برمل صاحب سره په مسنجر خبرې وکړه بیا راخېږه ما دا راويش کمال دې تانه دې سې یو به ډېر کمال یاره کله خو نه مونږ سره هیڅ خبره نه ده، زه به دلته ناسې مشکل نشته، ستا خو نه خیر دې ته کولی شي دلته ما سره خبرې ونه کړي او ما باندې مې وکړه دا ستا حق دی، که دا روش ستا زما نه خوښ نو هیڅ مشکل نشته. مننه ډېر ښه لایف ولري زه نه لاړم.